بسم الله الرحمن الرحیم. دا د ورګه خبر ته وکړه ورګه ما تاسو خبر ته وکړه بس اله تاسو خبر ته وکړه د سوایب باندې ما بشمار اعتراضونه وکړه خو الحمدلله یو جواب ونه کو یو جواب د امیر دار سګوري ورګه دی یو زیاتی خبرې وکړي چې تاسو شرپسانه یو تاسو قاتلان کله وهاشه مونږ څو کلمه توحید وای پنځه وخت مونږ کوي حدیث د نبی اسلام منی قران کریم منی ایته مونږ فقہ مسلمان پوخ مسلمان وایو دا ستا ابتراء ده الحمدلله مونږ مسلمانان ته کافر نه وایو بل ته د آیت پیش کو چې فیم آیات ینکم من هدا پتا باندې ویل دامي جواب ده دلته خو الله هدن ویل لري القران ویل لري القران ویل نه ویل ورګه خبر ته وکړه ته ما ته وې ورګه بل لاره بل خبردار دمه خبره دا وکړه چې حدیث د نبی اسلام د هدایت نه لري ولعاذ بالله تا ته قران کریم د آیت نه لري وان تطيعوه تهتدوا کتاسو چرته د نبی اسلام خبره ومنله تاسو په هدایت باندې شي نو الله فرمایي چې دا بخاری هدایت ته دا مسلم هدایت ته دا ترمذی هدایت ته دا ابو داود هدایت ته دا دارقطنی هدایت ته دا سنن دارمی هدایت ته دا مستند عبدالرزاق چې کوم د هدایت ته دا څومره کتابونه د حدیث چې کې دا ټول هدایت دي بلې دا خبر ذکر کړه ورګه بلې خبر ذکر کړه چې حدیث ته وحی نه ویلې شوی مرته تر سورۃ النجم د آیت نه الله فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى یو خبر ذکر کوم یو جواب تاسو مال راکئ د دې قران کریم نه ما سوا نبی اسلام نوري خبرې په ژوند کې کړې دي او کنه ما ته وایا نعم یا الله سره جواب راکړي عوام تاسو ما ته وایي دا سیب د دې قران کریم نه ما سوا ورګه د دې تاسو ما د دې ورګه د دې قران کریم نه ما سوا نبی اسلام په ژوند کې نوري خبرې کړې دي کړې دي وسراشه الله فرمای او ما ينفق عن الهوى نبی اسلام د خپل خواهش نه خبرې نه کوي ان هو نه مگر نه دغه نطق مگر دا وحی د نبی اسلام ته کیږي د نبی اسلام احادیث ته وحی ویل شوی را او زمیر چات راځي دی او زمیر مخ کې نطق راځي دی نطق په کم ده کې پروت دی په ينفقو کې پروت دی خو لیکن غم په تاسو باندې دار چې تاسو غلام نه ویلي او تاسو چې کم دی سی غم نه پیژنې مضارع او ماضی نه پیژنې او مصدر خو الله خبره دته مرجعي زم نه ویل کېږي نطق په ينفقو کې پروت دی او زمیر چې کم دی دا مخ کې نطق راځي دی او نبی اسلام د قران کریم نه ما سوا بشمار خبرې کړې دي نو هغه ټول چې کم دی وحی دا حدیث د نبی اسلام وحی شو د څنګه چې قران کریم وحی دا څوک چې سیب قران کریم ته وحی وای او د نبی اسلام حدیث ته وحی نه وای او صحیح حدیث د نبی اسلام د غیر منکر سره د پوینه نو لهدا د پدی باندې ټول مسلمانانو اجماع شي د اسلام نه وتل دی دا یواز د خبر نه دا قران کریم دا خبر ذکر کړی دا چې څوک نبی اسلام حاکم نه ګرځي او خپل فیصله کوي نه ګرځي نو الله فرمایي دی مؤمنان نشي کېدای دا خبر زمونږه نه را پتا باندې مخکې ما بشمار اعتراضونه کړو ورته باندې یو اعتراض نور کومه ته دا خبر ذکر کې چې بي جي ټي مې استعمالوه مله قران کریم راوړوا موبایل رقم مخلص ته ته دا وکه زستان تبوس کومه ته په قران کریم پوهیږي ګوره و یوم نبعث من كل امه شهيدا دلته الله مين استعمال کړل بل دې الله فرمای و یوم نبعث في كل امه شهيدا التی په استعمال کړی دا یو دې الله فرمای و ما اهل به لغیر الله الت لغیر الله رست ذکر شوی بل دې الله فرمای و ما اهل لغیر الله به الت لغیر الله مقدم دې بل دې الله فرمای لا يقدرون على شيء مما كسبوا بل دې الله فرمای لا يقدرون مما كسبوا على شيء په یو دې على شيء چې کنه مخ دې بل دې على شيء کم نه غرستره بل دې الله فرمایي ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما بیا ورسته فرمایي چې وكان الله عزيزا حكيما دې کې څه فرق دی یو دې الله فرمایي وایس قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا دلتي بلد ویل دی بل دې الله فرمایي چې هذا البلد التي بلد معرفه ذکر کړل یو دې الله فرمایي سم بكم عمي فهم لا يرجعون سوره البقره 133 نمبر آیت ته بیا په سوره البقره 171 کې فرمایي سم بكم عمي فهم لا يعقلون یو دې الله فرمایي قولوا آمنا دا قولوا جمع څخه غره قولوا څخه او تا قول ته جمع ویلې وا نو لهذا الا لا الا لا قولوا آمنا بالله وما انزل الينا دلته الله تعالی الینا ویل بل دې الله فرمایي قل آمنا بالله وما انزل علينا التي علينا چې کوم استعمال کړل لہذا پولیس محترمو
جهالت خپل مه کوه. زه تا ته یو نصیحت کوم، ټول منکر حدیث زما نصیحت دی. قرآن کریم تاسو نه منئ. څوک چې د حدیثو انکار کوي د قرآن کریم نه به انکار کوي. ته چې حدیث د نبي علیه السلام نه منې، ته 15 وخته لمونځ څنګه کوې؟ ته چې کوم دی حج څنګه کوې؟ ته عمره چې کوم دی څنګه کوې؟ ته زکات څنګه چې کوم دی ورکوې؟ لهذا ته نور اعمال د دین څنګه کوې؟ نو ګوره تا ته ما شل ځله ووایي چې ماله جواب راکړه، ماله جواب راکړه، خو لیکن تو عامي او دامي سړي سره چې کوم دی بحث کول جزاک الله شیخ صاحب محترم ریاض الله صاحب ډېر زیات شیخ صاحب په دې قانون او نظام باندې جزاک الله پرېږده یوسف صاحب پرېږده. ښه شیخ صاحب ګوره دلته موږ ناست یو، کېدای شي ریکارډینګ به هم شروع وي، زموږ طرف ته به هم ریکارډینګ وي، خو رسمي طور باندې مناظره نه ده. ته سوالونه کې کوه، ته سوالونه کې کوه. زموږ جماعت نشته الحمدلله، موږ قرآن یو. نه نه د جماعتونه زموږ نه جماعتونه نشته. د قرآن اواز، د قرآن صدا، د قرآن اواز، د قرآن صدا، د قرآن اواز، د قرآن صدا. مونږ جماعتونه مسلکونه مذهبونه دا نه یو. مونږ نه اهل سنت والجماعت منو، نه مونږ نور فرقې منو. مونږ یو فرقه نه منو، صرف قرآن، صرف قرآن. قرآن الحمدلله. ګوره دا خلکو تاسو په دې خبرو باندې خلک دوکه کړي دي. سم کړي دي، دوکه کړي. الله رب العالمین فرمایي صبر یا الله رب العالمین فرمایي صبر یوم. الله فرمایي ګوره معنا زما خپل موضوع معنا بل طرف ته ځي دی. دا خلکو یوم تکینه مولوی صاحب تکینه مولوی صاحب دلته لګي وګور لګ ساړه خورا مولوی صاحب لګ ساړه خورا ملمر راغله. الله رب العالمین فرمای ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. دلته کزو ته په بخاری خلاف د مسلم خلاف دا رنګ د دغه خلکو خلاف خبر وکم دی کې یکدم دغه اوچت شي. ولې یحبونهم كحب الله. دی د دې خلکو سره دا شان مینه محبت کوي څنګه چې د الله دپاره مینه محبت پک د الله په کلام باندې که څو خبرو کې دی کې هغه دغه نه راځي. لیکن دی د خپلو انداد دپاره د خپلو مشرکانو دپاره دا چې دوی پسې لمنې نیولې ده دا شپږ کسان چې کوم دی ورته صحای سته کتب سته اربعه ورپسې نور تفاسیر قرطبي وغیره دی د دې خلکو سره او د دې مصنفینو سره داسې مینه محبت کوي لکه څنګه چې د الله رب العالمین سره مینه محبت پکار ده. دی د الله رب العالمین په نوم باندې چرته څوک نه دی وژلی، لیکن دا حدیث منکر دی، دا د دې روایت منکر دی، وی وژنه دا چلو کوه. دا ستاسو په د شیخ الاسلام ابن تیمیه فتوا تاسو وګورئ که نن د ورکړې دا فتوی په دې باندې دا ستاسو فتوی دی. بیا موږ دا فتوی ونه دي لګولي، وایي موږ شرپسند نه یو. ولې نه یې شرپسند تاسو؟ الله فرمایي والذین آمنوا اشد حبا لله. دلته بیا راځي ګوره تاسو ای عوامو تاسو د خلکو دوکه کړي یئ چې زموږ خبره ومنئ، لیکن تاسو به بیا څه وایئ؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. هغه ورځ باندې د قیامت په ورځ باندې چې کله تاسو ته پته ولګي چې دې خلکو تاسو ته دروغ ویلي دي، دې خلکو تاسو په بل ټریک باندې روان کړي، بل طرف ته روان کړي. الله فرمایي ګوره الله رب العالمین فرمایي په سورة عنکبوت کې الله فرمایي اتل ما اوحي الیک من الکتاب. اتل ما اوحي الیک من الکتاب. دلته ماته نور کتابونه ته وښایه. بل ځای کې الاعراف کې الله فرمایي آیات نمبر 3 کې الله رب العالمین فرمایي سورة الاعراف کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین. الله فرمای اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. څه شو؟ کوم دي کتابونه؟ دا کتابونه راوله وای دې کتابونو دا من دونه دي. من دونه پیژنې مولوي صاحب؟ من دونه ادنا ته ویل کېږي. ادنا پیژنې کم د الله نه دا من دونه دي. د من دونه څه ته ویل کېږي؟ ادنا کم تر دي. دا ټول کم تاسو کم ترو پسې رواني، تاسو من دون الله پسې رواني، تاسو د الله کتاب پرېښی دی. که اصل مونږ ګوره په چا باندې فتوی مولوي صاحب نه لګو، مونږ اکبر علي صاحب په چا فتوی نه لګو. والله العظیم دلته دې مولوي صاحب خبرو کو دا د الله کتاب نه دی. دلته دې مولوي صاحب فتوا ولګوله دا کافر دی. دلته دې مولوي صاحب ما باندې فتوا ولګوله. مونږ الحمدلله د فتوی اختیار صرف یو د الله رب العالمین سره دی، بل چا سره دا اختیار نشته. الله فرمایي یو د الله سره دا اختیار دی. الله رب العالمین
بل کلیپ ته بیا د اختیار ان شاء الله ویم که زما د بل کلیپ مو کراله خو الله رب شته ټیم شته ښه الله رب العالمین فرمایي په بل ځای کې واورئ دنه ما صرف 2 سیزونه غوښتلي 2 3 خبرې مې ورته کړې وي د یوې خبرې نه په شا شو ورته مې ویلي چې شیخ عبدالله سلفي صاحب سره خبرې شوي دي شیخ عبدالله سلفي صاحب کیمرې مخې ته راوله اوسه پورې په دوربین کې نه ښکاري شیخ عبدالله هغه ځای کې خو چغې وخي بړاندې وخي اوازونه کوي چې خلکو دا کاپیران دي دا دي وغه دي اوس حاضر کړه خبرو ته راوله مونږ ته حاضر کا نشي حاضرولو یو خبر دویم خبره ده دویمه خبره ده ورته مې ویلې چې ته کومو کتابونو ته حدیث وې ته دغه کتابونو نص د قرآن نه ثابت کا تر اوسه پورې ثابت نه کړلو دریم مولوي صاحب ورته بله خبره وکړه چې اطیعوا الرسول لفظ راته په قرآن کې په مکي سورتونو کې وښایه نشي خولی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اول خو په مولوي صاحب باندې زمونږ ډېر اعتراضونه پاتې شول د یو اعتراض جوابي ونک او د هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده چې د دې خلکو د قرآن او د حدیث سره تعلق بالکل نشته دی ځکه د هغې جواب نه شي کولی ما قطعتم من لینا د اوسه پورې ونه خوري چې لینا څه شي ته وایي تر اوسه پورې د دې الفاظ لفظ جواب ده ونه که اذ اسر النبي الى بعض ازواجه حدیثا دا پټه خبره کم زما خبره ته وکېده اکمل دا بعضې حدیث څه شی ما نزل یا ما انزلنا چی شي اوسه پورې تاسو مونږ ته دا خبره ونه خور او تر قیامته پورې نه شي خولی ځکه ستا د قرآن سره او د حدیث سره او د علم سره تعلق مام نشته دی دویمه خبره کېده دویمه خبره دا ده دیو په خپل خبرو کې بار بار وایي یا دویم مولوي صاحب دیو په خپل خبرو کې بار بار دا خبره کوي چې ګوره امامان څه معنا امام ابو حنیفه رحمه الله امام شافعي دا د امت لوی خلکو دیو کله هغې ته د شیعګانو نسبت کوي کله ورته د من دون الله نسبت کوي کله ورته د الله مقابل نسبت کوي زموږ دا ټول رونه ولاړ دي په دې کې پولیس رونه هم ولاړ دي که نه دا پولیس رونه دي یا نور دا حنفي المسلک به آیا امام ابو حنیفه رحمه الله د الله د هغې ذم بیان کړی ده چې من دون الله کې هغې ته اشاره ده دویمه خبره دا ده دویمه خبرې ته غوږ کېده از آخرنی خبره کوم تاسو جواب راک وکیدا دویمه خبره ده مولوي صاحب په خپل خبرو کې بار بار دا خبره وکړل چې دا شر پسند خلک دي د مونږ ته د شر او د فساد نسبت کوي زمونږ د اهل حدیثو منهج هم دا دی چې مونږ د خپل د اصول ماتحت د خپل حکومت او د خپل عمراو سره ولاړ خلک یو د حکومت خلاف په درنو کې څوک شامل دي په مظاهراتو کې څوک شامل دي او د دیو د منبر نه 24 غنټې د حکومت خلاف خبرې چا کولې شر پسند اصل هم دادي د قتل خلکو د قتل او د کفر منسوبي اصل هم دیو جوړول لہذا اهل حدیث پرامن خلک دي دویم دیو ته مونږ ویلو تاسو قرآن د الله کلام منئ که نه منئ دیو ته مونږ ویلو دا قرآن د الله کلام دی که نه دی دی ویل دی یو ثبوت یې رانه وړو ځکه سند خو یې رانه وړو که نه ځکه خبرې ته خو کېده یو سند یې پیش نه که ځکه د ثبوت دپاره طریقه دا ده یا به په تا نازل شوی لکه څنګه چې دوی ویله په ما نازل شوی دی یا به دی د رسول الله په زمانه کې د صحابي هم نه دی یا به د ملایکو وروسته ویلي چې دا د الله کلام دی یو طریقه د ثبوتو سره نشته دی ولې د یو قرآن او د حدیث سره تعلق نه دی او د چیلنج سره وایم چیلنج سره مناظره په دې ختمو که دې حاجي صاحب یو رکو تلاوت د دې قرآن وکړو زه مناظره په دې ختمو صحیح ده ته به یو رکو تلاوت کې نه شي کولی ورکوله یو رکو تلاوت مناظره ختمه ترجمه یو رکو آیت الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين تبوكي محترم غورا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين مع بعض ورقة دمارة جوابونه برسو وكي ورقة ايه خبر ايه دا ايه ما تلك الحمد لله ايه دا لك مولسي تاس دا بس خبر بس ايه الو زما خبر اوري دي سوايب چې کوم دي تاس الو خاموش تاس اجي تاس خاموش شي
د سوایب چې کم دی نو د نبی علیہ السلام احادیثو ته انداد وی شرکای وی د نبی علیہ السلام احادیثو د رب العالمین صفت ته دا وحیدا کلا وحاشا ولا یعذ بالله د الله صفت ته مخلوق وی بل لاره ورګه اتبعوا ما انزل الیکم سوایبا دا ما موصوله ده په دې کې تعمیم دی ما انزل قرآن تم شاملېږي او حدیثو تم شاملېږي بل سوایبا دې آیت ته وکړه واقیموا الصلاة واتوا الزکاة واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون تاسو لږ دې ته متوجه شئ ګوره الله فرمایي مونځ قایم کوي زکات ورکوي بیا وایي د رسول خبره ومنئ دلته داسې ولې نه دي ویلي چې واطیعوا الله وجه د هغې دا ده چې د مانځه تفصیلاتو د زکات تفصیلاتو دا په بخاري کې دي دا په مسلم کې دي دا په ابو داود کې دي زما ټول منکرین حدیث ته چیلنج دی زما ټول ملحدین ته چیلنج دی چې ګوره اقامت الصلات او ایتاء زکات الله ذکر کړی دی او په دې مقام کې الله اطاعت الرسول ذکر کړی دی نو دین دا خبره معلومه شوه چې مونځ او دارنګې زکات دا به تو الله په دې باندې عمل کولی شي چې کله تو احادیث منې هر کله چې تو احادیث نه منې بالماذا به ګرځې مونځ به نه کوې او ده به پروت مانځه ته به نه پاسېږې د زکات هم منکري د حج نه منکري د عمرې نه به چې کوم نه منکري نکاح په کومه طریقه باندې تړي دا ټولې خبرې دا د نبي علیه السلام په حدیثو کې مفصلا بیان شوي دي قرآن کریم کې قواعد کلیه ذکر کېږي او حدیث د هغې تفسیر دی لکه څنګه چې قرآن کریم ما انزله دی حدیث هم دا ما انزله دی لکه څنګه چې قرآن کریم وحی ده نو قرآن کریم هم وحی ده لکه څنګه چې قرآن کریم د الله نید نه دی نو احادیث د نبي علیه السلام هم د الله تعالی نید چې کوم دی نه دی څوک چې د نبي علیه السلام احادیثو ته د الله تعالی نید وایي دا د رب العالمین صفت ته چې کوم دی مخلوق وایي او دته ما بېشمار آیتونه پیش کړه چې ګوره قرآن کریم په دې به تو عمل کولی شي چې کله ته د نبي علیه السلام په حدیثو باندې عمل وکړې دا حدیث ګورې انداز نه دي دا حدیث چې کوم دی وحی ده او وحی د الله تعالی چې کوم دی صفت دی د الله نه ویرېږه توبه چې کوم دی وباسته 2 رکاته وکړه اودس وکړه او غسل د باندې مصاب دی غسل وکړو الله ته وجړه او ویرېږه د رب العالمین نه چې دا زه کوم بکواستا چې کوم دی غږومه چې حدیثو ته انداز ویمه دا بخاري او دا مسلم چې کوم دی دا وحی ده لکه څنګه چې قرآن کریم چې کوم دی دا وحی ده دې جوابونه راکړه مړی خاجی شیخ صاحب محترم غوږ کړئ شیخ صاحب صحیح ده جی دواړو شیخ صاحب محترم متوجه شئ تاسو توجه شئ صحیح شو جی صحیح ده جی بالکل جی صحیح ده نو خبره دی دواړه کوي که ښه جي ښه صحیح ده هغوی خبره وکړه موږ جواب وکړو بیا به انشاءالله درکړو خیر دی هغوی ګوره خبره وکړه موږ جواب وکړو انشاءالله بیا به کس درکړو که نه انشاءالله زموږ د طرفه هېڅ خبره نشه ماحول زموږ د طرفه ښه دی ستاسو در په روان دی شیخ صاحب محترم وویلې چې مونږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت او د هغه فرمانبرداري د هغه تابعداري په موږ ټولو باندې فرض ده مونږ به چې مونځ کوو مونږ به چې زکات ورکوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه به یې کوو داسې ویلې شیخ صاحب محترمه ستاسو په کتابونو کې د زکات باب تړلی شوی دی چې د اوښانو کې دومره زکات دی په چیلو کې دومره دی په غواګانو کې دومره دی په کجورو کې دومره په پلاني کې دومره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا خبرې کړي دي مونږ ته وښایه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټوله زندګۍ کې 3 کالو کې هغه یو پیره زکات ورکړی وي بس رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله یو ځل هغه زکات ورکړی وي او هغه ویلي وي چې زما په طریقه داسې زکات ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې زکات ورکوئ حاجی جزاک الله خیر ابو سلام بس ریاض الله صاحب مخاطب شه ښه جوابونه ریاض الله صاحب جوابونه غواړي ریاض الله صاحب غواړي الله رب ګوره زه دته دا خبره کوم ریاض الله صاحب ته چې که ته په قرآن نه پوهېږې دلته به ته اعلان وکړې چې ما د کومو استادانو نه دا قرآن ویلی دی دا ما غلط ویلی دی ما نه دی زده کړی ته ما ته وښیه بیا به راشي ما سره به داخله والی زه الحمدلله انلاین کلاسونه کوم زه به تا ته بیا قرآن وښیم انشاءالله ټیک ده ته نه یې پوه شوې خو موږ تاسو ته ګوره ته اوسه پورې خپلې هغه موضوع ته لا نه راغلی تا ته پکې ښکاري نه چې یاره دا پکې نشته تا ته دا چا نه دي ښودلي پوه شوې تا ته دا چا نه دي ښودلي الله رب العالمین قرآن کې فرمایي الف لام را سورة یوسف تلك آیات الكتاب المبین شسب دا والا بس انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون دې کې ماته ته بل یو لفظ وښیه چې الله تعالی بل یو کتاب نازل کړي
قرآن کې الله رب العالمین بار بار دا خبر کوي چې ما یو کتاب چې راځي واحد راځي. الله فرمای ایتونی بکتاب من قبل هذا، نور کتابونه ډول شته نه. ما درته ویلې الله رب العالمین فرمایي تاسو ته ما 2-3 آیتونه تاسو دغه اوس پر جواب نه کړي. د فتوی په باره کې مې درته الله زه فتوا ورکوم، یستفتونک الله زه فتوا ورکوم، قل الله یفتیکم فی الکلالة، قل الله یفتیکم. فتوا صرف د الله رب العالمین کار دی، انسان اډوله فتوا ورکولی نشي. تاسو فتوا غواړئ الله زه فتوا ورکوم، فتوا ورکول د الله رب العالمین کار دی. زه وایم تاسو ته قرآن چا ښودلی نه دی، تاسو په قرآن باندې پوه نه یئ. الله فرمایي وان منهم لفریقا، د دې په باره کې الله فرمایي د چا په باره کې؟ د دې خلکو په باره کې لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب. دا دوی چې دا خولې مخکې رستو کوي دا کتاب الله دې په باره کې الله فرمایي یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب. د دې لپاره چې د عوام غریبانان شیخ ریاض الله صاحب چې د عوام غریبانان په دوکه کې لتحسبوه من الکتاب، چې دا غریبانان عوام دوکه شي چې یاره واقعي دا د الله خبره ده، د الله د کتاب خبره ده. لیکن الله اعلان واورئ، د الله اعلان ای عوامو د قرآن نه د الله اعلان واورئ. الله فرمایي دی وایي که نه ویقولون هو من عند الله، او الله وایي وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. دی په الله باندې دروغ وایي، دا دروغجن دي. دی خو وایي په بخاري کې روایت دی چې ابراهیم علیه السلام په 3 موقعو باندې دروغ ویلی دی. دی دا خبره کوي لګیا دی، لیکن الله وایي دا دروغجن دي، دا دروغجن دی. الله وایي ابراهیم علیه السلام په باره کې الله فرمایي انه کان صدیقا نبیا. ابراهیم علیه السلام په باره کې الله رب العالمین گواهی کړې ده. لیکن د بخاري وایي د بخاري زمونږ وایو چې دا قول رسول نه دی. دا تاسو بخاري پسې دا بخاریان دي څوک؟ دا خو د ایران او د دې د مجوسو د دې خلکو د دې پیداوار دی. د دې خلکو پسې تاسو رواني، دا ټول امت تاسو په دې خلکو پسې کړی دی، ټول امت دې پسې کړی دی. دی تاسو په دې روایتونو کې دا راځي، تاسو په دې روایتونو کې دا ویلي دي چې یاره دا قرآن نیم کړی دی، دا صورتونه په قرآن کې نشته، دا په قرآن کې نشته. مونږ تاسو سره په دې خبرو باندې ډول خبرې فی الحال کوو نه، کنې مونږ سره دومره دلایل الحمدلله پراته دي، دومره دلایل چې تاسو به پشمار باندې ستړي شئ. خو تاسو اول نص ثابت کړئ چې آیا دا شپږ کتابونه د الله د طرف نه نازل کرده حجت د رسول الله اقوال دي که نه دي؟ مولوی صاحب سره تا ته حیرانېږي، تا زه یو آیات تپوس کوم انشاءالله، ته په قرآن پوهېږې، خو اول د جوابونه کومه. انزال لفظ د حدیث دپاره مې استعمال شوی دی. سورة البقره 4 نمبر آیات دی، نه دی ویلی والذین یؤمنون بما انزل الیک. بما انزل ما موصول دی، قرآن ته هم شاملیږي، حدیثو ته هم شاملیږي. لکه څنګه چې قرآن کریم د برې نه راغلی دی ما انزل دی، نو حدیث هم دا ما انزل دی. د دې د وجې نه دې مقام کې الله څه ووی بما انزل الیک، لفظ د ما ذکر شو، قرآن ذکر نه شو. دلیل دی په دې خبره باندې چې حدیث هم د برې نه راغلی دي، لکه څرنګه چې قرآن کریم د برې نه راغلی دی. بل مولي صاحب ناشنا خبره دا ده، ویې ورېږه خبر ته غوږ کېږده، د رب العالمین د طرف نه راغلی الله بره نه دی، الله بره نه دی، الله بره نه دی. ورې خبره بله ناشنا خبره دا ده. مولي صاحب وایي ویستبتونک صیغه واحد ده یستبتونه صیغه واحد ده. وایي صیغه متکلم وایي الله وایي چې زه فتوا ورکوم یستبتونک، دوی طلب د فتوی کوستانه، دوی طلب د فتوی کوستانه. او بل مولي صاحب ته په قرآن کریم پوهېږم، دا د سورة نور یو آیات دی، تراشه او دا آیات چې کوم دی تر دې معنی مونږ ته وکړه وینزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء. د دې آیات معنی ته ذکر کړه، ته نور تا منظره ګټلې ده. دا 43 نمبر آیات د سورة النور، 43 نمبر آیات د سورة النور تر دې صحیح معنی وکړه. ته ماته چې په قرآن کریم نه پوهېږې، په قرآن کریم سره ته پوهېږې نه، نادر هم صحیح نشي ویلی. د الله باندې صیغه د متکلم نه پېژنې او صیغه د غایب نه پېژنې او صیغه د مخاطب چې کوم نه پېژنې. هسې من لالا مې مخې ته ناست پوه چې ته مولا راوله پوه شوې لالا لالا لام ځل لا لام ځل لا 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 پوه شوې که نه؟ شپه زیات معنی وکړه. زما ټایم شته جي، زما ټایم شته جي. ټولو مسلمانان ولاړ دي او زموږ د ټولو مسلمانانو دا عقیده ده چې دا قرآن د الله کلام دی او حق دی او حجت دی، او ورسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې هغه حق دي.
د دنه علاوه بل هیڅ حق نه دی. د الله کلام خو دلته قرآن دی او د رسول الله خبرې هغه په احادیثو کې دي او دا خبر الله کړی د وما آتاکم الرسول فخذوه څه چې د رسول درکې هغه والی او د څه نه چې منع کوي هغه نه منع شي. موږ له رسول سره کړی دي په خپل ژوند کې موږ له د نکاح مسله را کړې ده د حج را کړی دی د منځ را کړی دی او کبیل فرض دیو خبره ته وکړي دیو خو چې هر څه قرآن کې دي که نه دیو چې کوم نکاحونه تړلي دي دا موږ ته په قرآن کې وښایي په کومه طریقه دي تړلي دي. یو بل دا خبر وکړل چې په بخاري کې دروغ دي دا وکړي دا زما نمبر دی. بل دا خبر وکړله چې په بخاري کې دروغ دي. زما دنه یو سوال دی چې ګوره الله سبحانه وتعالی سوره انبیاء کې فرمایي چې ابراهیم علیه السلام راغی فجعلهم جدادا دا ټول بوتان مات کړل. بیا چې راغی نو خلکو ته تپوس وکړو انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم تا دا ټول بوتان مات کړل. نو ابراهیم علیه السلام ورته قال بل فعله کبیرهم دا د دوی مشر کړی دی. چا کړی دی مشر کار ابراهیم علیه السلام په خپله کړی او نسبت یې د دې بوتانو مشر ته وکړو. آیا دا دروغ قرآن ویلی دي؟ تاسو قرآن ته دروغ نسبت کولی شئ؟ مات کړ ټول بوتان ابراهیم علیه السلام او ابراهیم علیه السلام د ماتوالي نسبت بوتانو ته وکړو. نو تاسو څه وایئ چې قرآن دروغ ویلی دي؟ تاسو چې د دې نه کم جواب کوئ هغه جواب موږ د بخاري نه کوو. نو څنګه چې ستا دا خبره په بخاري دروغ ده دقه رنګې خبره دې په احادیثو باندې دروغ ده. بله خبره واوره مولوي صاحب. دویمه خبره واورئ دیو دا قانون چې کوي زمونږ د سکیورټي ملګري ولاړ دي دیو دا قانون چې کوي د دیو څه مطلب دی؟ قانون مقصد دا دی چې زمونږ په ذهن کې چې کوم څه دي هغه به چلو چېرې دا وردی والا دی دا پلانې دی دا کافر دی دا زمونږ په ذهن کې دیو دې ته قانون وایي. دیو قانون قرآن او حدیث ته نه وایي ځکه ګوره دیو وځي د قرآن خبره کوي که احادیث چې نه ته به هر چا ته بیا کافر وې بیا به هر هغه سړي ته چې ستا د ذهن خلاف هغې ته به کافر وې او دقه د دیو د قانون نه مراد ده. دویمه خبره مو زما اخیرانۍ خبره کوم چیلنج دی. الله رب العالمین مونږ تاسو مخکې ویله وما ترکتم من لینة د لینه څه معنا ده اوسه پورې تاسو ونه کړله او دا مجلس به ختم شي او دوباره به بیا کېدی شي تاسو راشي او مړه به هم شئ د دې جواب تاسو نشئ کولی. دویم اذ اسر النبي الى بعض ازواجه حدیثا پټه کومه خبره وه دوی اوسه پورې وکړله ونه کړله. دویم دیو جنازې کړي دي دا جنازه چې دیو کوله په قرآن کې شته نشته دی چې نشته دی د قرآن خلاف کار کړی دی او د قرآن خلاف ته دیو کفر وایي. اوس کافران دي که مسلمانان دي؟ اوس کافران دي. دویم دا ټول مسلمانان ولاړ دي دی مولوي صاحب ویلي دا قرآن په ما نازل شوی دی آیا دا د ختم نبوت خلاف دی که نه دی؟ الله وایي ما په رسول نازل کړی دی او دا مولوي صاحب بل چیلنج باندې مې ورته ویله قرآن د الله کلام ثابت که اوسه پورې ثابت نه کو. اخرنی چیلنج مې وله څه ورکړی اخرنی چیلنج یو رکو تلاوت وکړه دا یې ونه کړه تلاوت نشي کولی او دلته راځي امام بخاري داسې دی او امام ترمذي داسې دی دا د یو د ذهن خلاف ده دا د قرآن او د حدیث اصل منکرین. دویم اخرنۍ خبره مونږ دیو ته وویله چې حدیث نه منې بیا به د قرآن نه انکار کوې څونه صورتونه ورته مونږ وښول ګوره ته خو د مونځ کیفیت نه منې که نه چې نه منې دلته خو قرآن کې اشاره شوې ده واقیم الصلات. بله تاسو بله ناشنا خبره کوم دا خلک مونځ نه کوي دا خلک مونځ نه کوي ولې دیو وایي د صلات نه نظام مراد دی د صلات نه مونځ نه دی مراد. نو لهذا دا زمونږ سوالات په دیو باندې پاتې شول او الى یوم القیامه. او بله خبره درته کوم اخرنۍ خبره دا زمونږ وروڼه ولاړ دي مباحله وکې دي. یو منټ سر جي مولوي صاحب یو منټ خبره کو زه به خیرې کوم دیو به بیا امین وایي صحیح ده مولوي صاحب زه به خیرې کوم. ګوره دا دو فریقین دي یو فریق دیو دي بل فریق مونږ یو بل فریق مونږ یو. زوک به نه کوئ څوک چې زوک کوي دا زموږ ملګری نه دی. جومات ادب به کوو د جومات احترام یې د جومات ادب زمونږ کار دی. کښېنئ وروسته کښېنئ دا خبره